د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. افغان حکومت د روانې جګړې لپاره نوې تګلارې عملي کوي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره نویو ګمارل شوو سرپرست وزیرانو دغه کار لپاره ځینې طرحې او پلانونه رامخته کړي دي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد ویلي چې د جګړې بڼه بدلوي، د ملي اردو سرتیري له دفاعي حالته باسي او تر دې وروسته به د مخالفینو په پټنځایونو عملیات ترسره کیږي. هغه زیاته کړې چې په ښارونو کې متمرکز ځواکونه به هم د جګړو کرخو ته استول کیږي. د امنیتي سکتور نوي مشران په داسې حال کې د جګړې لپاره نوي پلانونو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او ځینې هیوادوال اندېښمن دي چې دغه نوي پلانونه به د سولې روانه پروسه له خنډونو سره مخامخ کړي. په نننۍ ډیالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د مشرانو جرګې د کورني امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس ښاغلی محمد هاشم الکوزی میلمه دی. په دې هیله چې تاسو هم راسره اوسئ. الکوزی صاحب مننه چې راغلی بحث کې هم راسره ګډون وکړه. ډېره مننه ګرانه ورور. دغه نوی سیاست یې ورته وي، د جنګ تګلارې ورته وي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟ د سولې خبرې هم روانې دي او دفاعي امنیتونو نوي مشران چې ټاکل شوي دوی په جګړې ټینګار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مخکې ګرانه ورور ستاسو تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان شریف او قدرمن او مجاهد ولس ته سلامونه وړاندې کوم. د ټولو مخکې هغه شهیدانو ته چې د افغانستان په هر سیمه او په هر منطقه کې خپل ژوند د لاس ورکړی دی، ټولو ته دعا کوو او په افغانستان کې د خدای امن راولي، خدای د سوله راولي، خدای د امنیت راولي، الله دې د دغه مشکلاتو او ستونزو څخه خلاص کړي چې هر ورځ غم دی، هدیره ده، فاتحه ده، زخم دی، پوښتنه ده، ټوله ورځ مو دغه حالات د دې څخه د مالا راوباسي. رابسو د دوو ګمارل شوو وزیرانو صاحبانو څرګندونه ته چې خپل د معرفت په وخت کې کړي، دا په هغه وخت کې د افغانستان ولس او د افغانستان خلک د دوی کړنو ته د عمل جامه وراغوندي چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې ستاسې دفاعي ځواکونه چې اوس فعلا په دفاع کې دي، تاسې څونه تعرضي حالات باسي، کم فساد په مربوطه وزارتونو او قراردادونو کې دی، یعنی دا دغه فساد او دغه ظلم او ناروا او دغه مشکلات او ستونزې شته، تاسې د دغه حمایت کوئ، جوړ ورسره راځئ که د فساد پر ضد مبارزه کوي. دا به وروسته د دوی د کړنو څخه یوه میاشت، یوه نیمه میاشت، دوې میاشتې، درې میاشتې به دوی ته وخت ورکړو. وروسته به دا معلومه سي چې څونه دوی په عمل کې دا کومې خبرې چې وکړلې او د هرې خبرې نقطه په عقله به موږ د دوی څخه عملي کېدل غواړو. ډېر وزیران چې اکثرا راشي همداسې ښې خبرې کوي او یو انتقاد همدا دی چې کسان چې کله ګمارل کېږي راځي خپل پلانونه او هغه شریکوي اما عمل کې بیا څه نه وي. تاسو ته څنګه ښکاري دا کسان په استخباراتي برخه کوي، په امنیتي برخه کې د کار مخینه لري، سابقه لري کاري، فکر نه کوئ چې بریالي به کومو برخو ته پلان نشي؟ داسې وګورئ دا دواړه څیرې، هم سعدالله خالد وزیر صاحب دفاع، هم امرالله صالح وزیر داخله، دواړه د ملي امنیت پخواني کارکوونکي دي او د افغانستان ولس او د افغانستان خلک دوی په یو بل بړم پیژني چې دواړه سیاسي څیرې دي او دواړه کېدلی شي چې ځینې خلک ولسي ملاتړ او حمایت هم د ځان سره ولري، یو د شمالي ټلوالي او بل د لوی کندهار او خصوصا د پښتنو ځینې حمایتونه او ځینې ملګرتیاوې در شا لري. خو وروسته به د دوی دغه کومې خبرې چې پرون وکړلې یا بله ورځ وزیر داخله وکړلې، دا به د دوی مخکې ما درته وویل چې دا به موږ پرېږدو، وخت به دا ثابته کړي چې دوی څومره مخترکات کولی شي. او دا دواړې څیرې استخباراتي او پراتیپي خلک دي او دا د جنګ څخه ډېر وخت لیرې پاتې شوي دي، یعنې وسا خلک دي، جنګ یې دا ډېر وخت نه دی لیدلی. نو متل یې کړی وای د جنګ ترخې خبرې او د کم ځاګي وای خوږې خبرې. نو دوی به یا پلموږ دغه حالات چې اوس د افغانستان خلک په کوم شان کې راګیر دي، دفاع وزارت په کوم منګولو کې راګیر دی، داخله وزارت په کوم منګولو کې راګیر دی، ملي امنیت په کوم منګولو کې راګیر دی، استخباراتي کړۍ څونه افغانستان محاصره کړی دی او څونه خپل فشارونه دلته وارد کړي دي چې مثال افغانستان نه پرېږدي چې مخترکات وکړي او د دې نو خالو مشکلات او سونو سره ووځي. نو موږ به دواړو وزیرانو صاحبانو ته موږ په مخکې خپرونو کې د دوی صفات مو کړی دي او د ښاغلي ولسمشر صاحب او د افغانستان د اجرایي رئیس څخه هم د دواړو مطرد څیرو په هکله مو منندوی سوي دي. خو دا مو ورته ویلي دي که چیرې په دا یوه میاشتې دوې میاشتې کې بدلون رانه وستی
بیا به دغه الکوزی چې به دغه سعدالله خالد پر وړاندې درېږي به د امرالله صالح پر وړاندې درېږي که چیرې کارونه سم بیول مدیریت یې سم و د ولس سره حمایت و ملګرتیا سمه وه د دروازه د ولس پر مخ خلاصه وه غله و فاسدین و هغه قراردادیان چې غلاوې کوي نارواوې کوي ظلم کوي سرباز ما په سنګر کې وچه ډوډۍ خوري او قومندانان و امیرین و د ولسوالیو قومندانان و هغه خلک وریجې و غوښې د پسه غوښې و د چرګانو غوښې خوري. الکوزی صاحب عمل ته روغتیا هم ټایم وخت لري دوی تاسو ویل چې یو میاشت دوه دریو کې به معلومه شي چې دوی څنګه کار کوي که پلانونو ته یې راشوه کومې طرحې چې رامخته کړي مثلا اسدالله خالد وایي چې دفاعي حالت نه موږ وځو چې تاسو مخکې انتقاد پرې وکړه دې نه وروسته وایي موږ عملیات کوو یا هغه ځواکونه او هغه چې په ښارونو کې متمرکز دي وایي ضرورت نشته دا وباسو ولې لومړیو خطونو ته باید لاړ شي یا تر څنګ کورنیو چارو وزارت بعضې اعلامیې او ابلاغي ورکړي دي پولیسو ته چې سفارتونو ته مه ځئ او همغږۍ په خاطر یې د ښه کېدو. تاسې وګورئ د ښاغلي سعدالله خالد د خبرو په تایید او د امرالله صالح د خبرو په تایید هر وزارت ته ورسه خصوصا امنیتي ارګانونو ته ورسه 4 جاره 3 جاره 15 جاره 1 جار هغه ډبرې پر ځان باندې راڅرخولي دي چې هغه ډېرې محکمه ډبرې دي په هغو ډبرو باندې داسې 8 متره جګې دي او داسې بریم تقریبا ډیر بردارم دي چې خدای مکه لري او پټا ونیسي او پارچه مارچه وزارت خواته روانه وي. زه پر دې مسؤلینو باندې دا غږ کوم که چیرې دوی واقعا خپل ځان خپل بدن خپل بشر دغه سرباز چې د جنگ په اوله کرخه کې ناست دی دغه ځان بالا نه بولي دغه ځان قدرمن نه بولي دوی دغه مهرباني دی چې دغه ډبرې چې دلته زموږ بودیجه پر وزارتونو پر ډبرو باندې مصرفیږي دغه پیسې دی واخلي دغه شهیدانو چې په سنګر کې خپل هغه ایتمان چې خپل پلار د لاس ورکړی دی خپل ورور د لاس ورکړی دی هغه پر کورنۍ باندې دغه بودیجه وویشي. د وزارت سرپرست د ټولو غوښتل چې ماته چپنې مه راوړئ ګلان مه راوړئ اما شهیدانو ته یې ویسئ چې د وطن په دفاع کې مړه شوي دي. ګورئ دغسې خبرې چې یو سړی وکړي هغه باید موږ وستایو. د امرالله صالح دا خبره چې ماته ګل مه راوړئ چپنه مه راوړئ لنګۍ مه راوړئ دا ویسې د غریبانو یتیمانو بیچارهګانو ته یې پرون هم نه راوړلې دا ښه وویله چې پرون زه پر کور ناست وم نه چا چپنه راوړل نه چا ګل راوړئ نه چا مبارکي کوله او نن چې زه موقف ته ورسېدلم ټوله چپنې هم راوړئ ګلان هم راوړئ رخچین هم راوړئ نو دا مه راوړئ د دغه څرګندونې زه ستایم خو زه امرالله صالح ته وایم چې عمل په وکړه نو عمل په وکړه عمل مهمه خبره ده خو تاسې وګورئ دا مشکلات او ستونزې ناخوالي زموږ امنیتي سیستم تاسې وګورئ موږ په کوم حالت قرار لرو فعلا د دفاع وزیر چې ویلي چې ځواکونه باید له ښارونو وباسي روغتیا هم همداسې جنرالان دي د هېواد وضعیت وګوره دا وایي چې کمانډو ځواکونه د اردو ځواکونه چې کمانډو هم پکې دي شخصي باډیګاردان خلکو سره ګرځي مصارف دولتي ورته کېږي رنجرې ورپسې وي موټرونه د دولت هغه کړي اما وضعیت ته چې د هېواد ګورې باید نه وای داسې. زه د سعدالله خالد باندې دا غږ کوم کومې خبرې چې کړي دا په عمل کې د افغانستان ولس ته د افغانستان خلکو ته معلومه که هغه وکیلان صاحبان هغه سناتوران صاحبان هغه معینان و وزیران صاحبان چې پر روابطو باندې په هر یو باندې هغه کومنډي ځواکونه چې د افغانستان خلک د دوی امنیت د دوی وظیفه ده چې باید افغانستان خلکو ته امنیت راولي او خپل د ننګ او ناموس ته د خاورې ساتنه د دوی وظیفه ده هغه خلک مطلق خان په د 15 ورځې کې مطبوعاتي کنفرانس ورکړه راټول یې کړه ام لنجه راټول کړه اما انضباطان چې زموږ وکیلانو صاحبانو سناتورانو صاحبانو معینانو وزیرانو سیاسي خلکو پر ځان باندې څرخولي د دوی څه وباسه بوزه هغه غزني ته بوزه فرات ته بوزه هلمند روزګانو دی خو جلال آباد چې په ځای کې مشکلات او ستونزې د دولت یې وروله دغه وزیرانو بریالیتوب ستاسو د وینا نه چې ما څومره وخت په همدې کې دی چې دا کومې خبرې کړي دا عملي کړي که چیرې دا خبرې عملي سي او په عمل کې ثابته کې زه دا اطمینان او دا امیدواري لرم چې ان شاء الله دا به د افغانستان په ګټه دا به د خلکو په ګټه دا به د نظام په ګټه دا به د دولت په ګټه او که چیرې عملي نسی صرف د دغه ورځې د خلکو د چکچکو د پاره یو ترتیب جوړېدلی او د خلکو خطا ایستلی بیا نو یو میاشت بعد دوی میاشت بعد به دوی برته داسې لکه پخواني وزیران صاحبان چې خپل پر کارونو کې ناکام او دوی به ناکام په دې کې بعضې داسې ژمنې دي چې خلکو ته عملي کېدی او څه ستونزمن ښکاري لکه اسدالله خالد ویلي چې جګړه ملک د افغانانو د جګړې اجازه موږ ضرورت نه لرو چې امریکایان د اجازه راکړي چې موږ عملیات وکړو که ویې نه کړو
په داسې حال کې چې موږ او تاسو ټول خبر یو چې د جګړې امکانات او هغه د اردو تجهیزات او دا ټول د امریکا د خوا نه دي، خصوصا هوایي ځواک ته که راشو تر ډېره تړلی په امریکایانو پورې، دا به ستونزمنه نه وي ستاسو؟ تاسې وګورئ سعدالله خالد دغه څرګندونې چې کړي دي دا زه ستایم، او دا د یو مسلکي په کارپوه د یو ښه مدیر څرګندونې دي او دا باید عملي سي. پر ښاغلي اسدالله خالد او د افغانستان پر وزیر داخله باندې زه دا غږ کوم چې تاسې دغه خپل وخت یو بل لارم زه تاسو ته وایم، هغه تاسو خپل په خبرو کې نه دي ویلي، دغه د شورای امنیت هر ورځ جلسې، هر ورځ ستاسې وخت ضایع کېدل دا هم پرېږدوئ. امنیتي سکتور نور باید په شورای امنیت کې مصروف ونه ساتل سي. هر وزیر دی خپل د وزارت رهبري پر غاړه واخلي، مربوطه امنیه قومندانانو سره، د مربوطه امیر د امنیتونو سره، قومندان د کلي اردوګانو، قومندان د لیواګانو او د دوی د رئیس ارکانانو سره دي په تماس کې سي، د دوی سره د خبرې وکړي، خپل وزارتونه دي رهبري کړي. نور د شورای امنیت دغه سړې مړې جلسې نه دي، دا سړې چای ور واچوه، پسته او بادام کښېږدوه، جلسه ده، د چیز جلسه ده. دغه جلسې نه په در خوري، نه دا جلسې افغانستان د سمې خواته بیایي، دا جلسې افغانستان د خرابې خواته بیایي. په دې خاطر تاسې وګورئ په یوه ورځ د شورای امنیت کې د 4-3 جلسې هم کېږي، یوه جلسه خو نور حتمي کېږي. د چیش دپاره وروره خو ګرد تاسو وایي چې زه مسلکي یم، په کار پوه یم، مدیریت لرم، نو چې زه مدیریت لرې ته چیرې ځې؟ شورای امنیت څه کوي بله؟ خپل تصمیم دې د ځانه سره خپله ونیسه، د خپل عملي کړه، ځه ولاړ شه، په کار باندې شروع وکړه. افغانستان اوس دغه هلته ضرورت لري چې یوه ثانیه یوه دقیقه باید ته په جلسه او په بیا معنا ځای کې باید ته تېره نه کړي. او دا چې دا وایي چې د امریکایي ځواکونو اجازې ته ضرورت نشته، د خاورې مالکان موږ یو، موږ به خپل عملیات کوو، فکر کوئ بریالي ما خپل په خبرو کې مخکې ویلي وه، مالکه چیرې دا وزیران خپل ځان مستقل جوړ کړي، مستقل جوړېدلی سي، او دا د دوی څرګندونه پر دې باندې دلالت کوي چې دوی به انشاءالله استقلال او خپل مستقلتوب بشي. هغه وزیران صاحبان تاسې ولیدل د بهرنیانو یو وزیر یو څوک چې بیا راغلی، زموږ زړه یې غوښته چې سجده ورته وکړي د افغانستان یو تاریخي یوه د افغانستان ته چې هر هغه بهرنی راځي پلا تاریخ ګوري چې انګلیسیانو سره څه کړي، انګریزیانو سره څه کړي، شورویانو سره څه کړي دي. یعنې موږ لاړ شو، موږ به څنګه راووځو؟ هغه چې دلته راشي زموږ وزیر صاحب د یو امنیتي سکتور مسؤل، خو دی چې کله ورځي او داسې خبرو ته کوي لکه دی چې دغه سکرټري، یا لکه دی چې دغه بوټ پاکي، یا لکه دی چې دی دغه د خوا یو بیخي دا رقم ځان کښته هغه خپله پر ده باندې یو دلاوري یو شی پیدا کړي، بره د ځان دپاره یو اله جوړه کړي، ځان دپاره یو الغه جوړه کړي. که چیرې داسې ورته وایي چې مشاور یې راغلی، مشوره راکړه، کښېنه، زما په کارونو کې به مداخله نه کوي، د افغانستان دی، زه په پوهېږم دا برطانیه نه ده، د امریکا نه ده، دا روسیه نه ده، دا بل هېواد نه دی، د افغانستان دی. په دې شرایط کې زه پوهېږم په دغو شرایطو به امریکایان بیا افغانانو سره خپله همکارۍ ته دوام ورکوي یا به مرستې کوي؟ ځکه په امریکا باندې انتقاد دا دی چې هغوی دلته خپلې ګټې پالي، په ډېرو جنګونو کې غږ نه باسي تر څو ځمکې سقوط شي او هغه شي او بیا افغان سرتېري تلفات ورکوي. یو هغه چې دلته امریکایان خپل سلاوي، خپل هغه پرمختللي سلاوي چې جوړوي او د افغانستان پر دربدر او خوار او غریب ولس باندې دلته استعمالوي، او د نړیوالو دپاره او د نور جنګ جاني دپاره خپل پرمختللي سلاوي دلته پر افغانانو بیچارهګانو باندې ګوري، کله وایي دا د بمانو مور ده، کله وایي دا پلار دی. دا استعمالي ځان ته خبره ده، او که غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم سي، د دې خلکو حمایت وکړي، نو بیا د دوی د افغانستان د مامورینو د سیاسمنصفانو د ځان باداران نه جوړي. دوی د دا رقم یو لکه میلمه چې راسي، میلمه په کور کې حق نه لري چې په کور کې د کور در خاوند در مخ ته په کور کې ور داخل سي. باید دروازه باید د خلاص نه کړي، دروازه باید زموږ سره د خلاص کړي، دته باید ځای وروشي، ستا ځای د باندې او کانتینر کې باید تاسو کښینه، د کور دننه داخل باید ولاړ شي. دا خبره کړې دا وایي چې راغلم تازه چې پوښتنه کوم وي امریکایانو اجازه نه ده کړې که د عملیاتو وي که د هغه وي د څو ورځو کې وي دې نه وروسته دا پلمه نور نه چلیږي، ضرورت نشته چې موږ د کینو امریکایان د اجازه راته وکړي. تاسې وګورئ سعدالله خالد په کندهار کې رئیس تنظیمه وي، د 4 ولایتونو جنګ پر غاړه درلودی، خو دا سعدالله خالد په کندهار کې 6 لاسته راوړنې درلودلې. په دا کندهار کې جنگ نه و، مشکلات نه و، ستونزې نه و، دا 4 ولایتونه زابل، روزګان، هلمند دا ټولې داسې راوستلي وو. د هلمند سارنکلا او باغرنګ چې په ټاکو سعدالله خالد به د خلکو سره په تماس کې و.
یعنی دا چې د امرالله سالم تکړه سړی دی، د امرالله سالم جدي سړی دی، یو سخدریزه سړی دی، خو د ده دپاره کارونه دغه خارجیانو لکه تا چې مخکې وویل دغه وزیرانو دا زموږ وزیران دا د خارجیانو یا د دوی مشاورین وایي د ده مشاور معنا دا چې ده ته به مشوره کړي منل کړي نه منل. مشاور معنا دا نه ده چې ته نه باید تا ته که عزت در واچي باید به سر نه پورته کوې. تاسې باید دا د مشاور په معنا پوه سئ چې مشاور خارجي په څه معنا د وزیر داخلې دپاره دی، په څه معنا وزیر مشاور د وزارت دفاع دپاره دی. نو د دې دپاره زه دوی ته وایم چې خارجیانو ته که یوه میاشت کوئ که دوې میاشتې کوئ دغه د افغانستان د ولس د افغانستان د خلکو تاریخ نور باید لکه نور خلکو چې خراب کړي تاسې دوی مه خراب کوئ. یوه موضوع د دوی دغه نوې تګلارې نوې پلانونه دا په داسې مهال دی چې د سولې خبرې روانې دي او ډېر هېوادوال لمن دي چې یو نتیجې ته به بالاخره ورسیږي، خو ډېر یا دا اندېښنه هم لري چې که دغه پلانونه عملي کېږي کېدی شي د سولې د پرمختګونه خنډ سره مخامخ شي. زه به تا ته خبره وکړم دا د سولې پروګرام داسې دی ځینې دوستان وایي چې سوله ده، خو دا سوله داسې نه ده چې موږ د دروازې د باندې بس سوله ولاړه ده بس موږ دروازه ور خلاصه کړو سوله داخل د کور مابین ته راسي. دا سوله زموږ څخه ډېره لیرې ده. طالبان هغه شرطونه لري چې د امریکایانو افغانستان اشغال کړی دی، اوله پله د امریکایان ووځي، امریکایان چې ووتل بیا به وروسته موږ حکومت ځله کښېنو ځله جوړېږي به که جوړ نه سولو بیا به نو ته به هر څوک زورور و هغه به دولت نیسي یا بل به ځي. طالبان نه دا رقم راځي لکه ښاغلی حکمتیار صاحب چې راغلی، طالبان نه دا رقم راځي لکه دغه څو خلکو چې دغه کمیشنکارانو نه دا د سولې په شورا کې څو څه کمیشنکاران ناستي پیسې ټولوي د یو چا خوله وتړي د خپل سکرټر د خپل عسکر د خپل موټروان د خپل انجیپان څه درشي وکاږي تور پاجه تور لنګوټه پر سر ورکړي خوله یې ور وتړي عکسونه دې واخلي املا رشید اخون راغلی املا غلامه اخون راغلی املا زمالدین اخون راغلی. ته شرم و حیا لرې که نه لرې دا خو تا ستا ورور خو یې پېژنې ستا د اکا زوی خو یې پېژنې دا ستا بل عسکر یې پېژنې وایي دا د عسکرو د رشید د نیوکه شل وایي دا طالب د املا غلامه د خوندی راغلی. دغه رقم تشریفاتي کارونه دغه رقم کیسې دا په در نه خوري. افغانستان طالبان اوس په افغانستان کې تاسې وګورئ هغه 50% اراضي د 50% له لوړ اراضي خپل د حاکمیت لاندې لري، هغه نه غواړي چې راشي دا ساده راشي داخل امریکا چې کومې هڅې روانې کړي دا هم تشریفاتي دا ټوله تشریفاتي خبرې د امریکا نور ماتي. امریکا تیښته خپل لار جوړوي چې رقم خپل هغه د روسان تاریخ ته ګوري چې روسان په دغه ولاړه په میلناو افغانان په شهادت ورسول او د دوی په ذره کافران شورویان دلته مردار سول یا خلکو ژوندي ټینګ کړل یا هغه د کلمې په وجه مسلمانان سول په زور او یا د لې مړه سول لشونه یې ورک سول. دویم ځان ته دغه لار پیدا کوي چې زلمی خلیلزاد نه ستا پر تا مین دی نه د افغانستان پر ولس مین دی نه د افغانستان پر کونډیانو یتیمانو باندې زلمی خلیلزاد مین دی. صرف د ټرمپ دپاره خپل ځان ټرمپ ته نږدې کوي چې د امریکانو رایستل ما داسې یو ښه لار درته جوړه کړه د وړو پاز مې برابره کړه نه مې نړیوال په دې پوه کړله نه مې خلک په دې کړه نه مې افغانان په دې پوه کړه چې یعنې موږ وتښتې مات سولو راووتلو. اما دوی طالبانو سره په خبرو کې په دې ټینګار کوي چې موږ به دلته پاتې کېږو سوله کېږي د دوی شرط همدا دی چې دلته طالبان بیا نه مني ورسره اما بس په لګیا دی بس خو په لګیا دی خو نه ورسره مني. زه وایم د طالبانو 8300 بندیان په پلچرخي باګرام د افغانستان په نور ولایتونو کې ناست دي. کوم شرطونه چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د راوړي پر حکومت باندې ترپی په حکومت یې مني دغه شرطونه د افغانستان علما او مجاهدینو سپینږیرو خلکو ته چې ورکړي دا طالبان رایلک زموږ سره د ملګري دا د لار جوړه کې شپږ میاشتې ورباندې په دغو طالبانو زه درته کوم په دا بندیان. نو بیا د امریکا استه یعنی د امریکا خاک زما دی کور زما دی وطن زما دی دروازه زما ده خلاصېدل د امریکا په لاس کې. دا خو لا پر دې دلالت کوي چې امریکا افغانستان اشغال کړی دی. زه پر ښاغلي ولسمشر د افغانستان پر اجرایي رئیس باندې دا غږ کوم ما مخکې د زلمي خلیلزاد علي زلي ستایلې کله چې دی د څو سیاسیونو کور ته ولاړی د شو سیاسیونو چې هغه د افغانستان سره مینه لري د خاورې سره مینه لري زه هغوی احترام لرم قدر یې لرم خو هغه سیاسیون چې هغو د مسلمانانو په سرونو کې میخونه ټاکول او د دوی د عمله څخه په ذره افغانان په شهادت رسېدلی دي او د دوی د عمله څخه زموږ پر ژوندي انسانانو باندې به کانتینر ته واچول دروازه به وتړل په اور کې به واچو کانتینر هلته په کانتینر کې دا اور دوی شي دا دغه جنګ چې اوږد شوی یو دلیل هم دا دی چې ټول یو بل پسې خپل هغه انتقادات نیسي چې فلاني دا کړی فلاني دا کړی همدا د جنګ د اوږدېدو یو دلیل ښودل کېږي. اوس غوښتنه دا ده چې دغه خبرې به پرېږدو ټول به راشو بین الافغاني صحیح پر دواړو سترګو ښه خبره ده سوله څوک کوي ما او ستا مابینځ کې جنجال دی خدای مکه
ما او تا جنجال دی هغه دوام ستا پر خوا دي ستا ته تنخواه ورکوې ستا همکاران دي زه په دوی دوه ستا سره دلته فیصله کوم که د باندې وم درځه وروره ما او تا خو جنجال دی دا خو ته تنخواه ورکوې د دوی په مابین کې د طالبانو دا دریځ چې له حکومت سره خبرې نه کوي څنګه یې ارزوئ؟ زه دا وایم طالبان وایي د طالبانو دغه دریځونه چې یو څه لري چې وایي په سولې په شورا کې د افغانستان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غني او د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله او مخکني ښاغلي کرزي صاحب د ملت بابا دی و چې کومې سوله پروسه جوړه کړل تاسې وګورئ په دې سولې باندې خلک خطا باسي په دې خطا باسي دا خلک چې په سوله کې اوس راغلي زه دوی ته دا وایم تاسې راسئ د طالبانو هغه خلک چې جنګ کوي په نیم ساعت کې تاسې هغه هم پیدا کړئ او د افغانستان د باندې یو سړي ته هغه ته هم پیدا کړه که تا په 15 ورځې پیدا کړي او په 15 ورځې د خالي ستا تلیفون د وکې کوي ستا سره خبره لا وکړه چې ولا زه سوله در سره کوم زه ستا ټولې خبرې حقیقت لري او که په دا دغه مصرف چې د سولې پر شورا باندې کېږي دا دغه پیسې پر لګ دا بور دی دا د طالبانو همدغه دریځ دی چې حکومت به دغسې امنیتي سکتور ته دغسې کسان ګماري چې هغوی به وایي چې موږ ځپل کوو او تا ګوره د ښاغلي پر ولسمشر باندې زه دا غږ کوم چې د سولې بور ته د سولې پروسې ته دارالانشا ته هغه څیرې راوله چې هغه د افغانستان په جنګونو کې دخیل نه هغه په یو چا پسې تړاو نه لري هغه آزاد خلک هغه طالب ته هم ویلی سي تا ته هم ویلی سي هغه خلکو ته ویلی سي چې وروره بس دې خپل کور مه خرابوه بس دې خپل ورینداره مه کونډوه بس دې خپل ورور مه په شهادت رسوه بس دې خپل سړک مه خرابوه بس دې خپل مکتب مه خرابوه بس دې خپل مسجد مه خرابوه چې دغه رقم ورته وایي او دغه خلک چې کله د سولې خلکو دوی چې ژوند ورته په سولې کې دوی ولاړه دا طالبان د دوی سره ولیدل طالبان د دوی سره نه ویني خو زه پر دوی باندې غږ کوم چې دا سوله د افغانستان رښتینې خلکو ته ورکړي چې د هغو هدف د افغانستان خدمت د افغانستان جوړېدل د دې دربدر افغانانو دپاره یو څه کول. مننه ډېره زیاته الکوزی صاحب. ستاسو مننه ګرانه ورور. ګرانو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره